شاه عبدالقادر رایپوری د هندستان وای طالب شلو مدرسې ته رالم ناظم داخله نه راکوله ما ویل چې ولې راته ویلې چې طالب خفه کېږه ما چې موږ سره څومره ګنجایش د روټۍ وو دې کلي خلکو ته موږ ووایو چې یو کور ته تاسو د څو کسانو روټۍ موږ له راکوی شئ نو په دې کورونو باندې هر کور ترکاري او روټۍ څومره چې مقرر کړي ده نو دا په خپله مدرسې له راوړي او هغه چې موږ هغه طالبان موږ اخیستي دي نو موږ سره نور ټیم د ګنجایش نشته دی ورته وایي که د روټۍ خیال نه او ځان له د روټۍ په خپله غم کومه نو سبق ته مې پرېږدئ وی ولې دې پرېږدو وی زما د روټۍ غم مه کوئ زه به سبق خو په سبق ته کلاس کې مې پرېږدئ وی داخلې راکړه کال مې پسه تېر کړ طالبانو د ورځې سبقونه وایه د شپې تکرارونه کوه چې طالبان به کله اوده شو چوټي به شو لا اوده به شو نو ما به د ګیټ د څوکیدار نه اجازه واخیسته او بازار له به لاړم او دوکانونه بند شوي دي او خربوزي پوستکي پراته دي خلکو خربوزي خوړلي دي او د هندوانو د خربوزو پوستکي پراته دي والله العظیم چې یو کال مې د هندواني پوستکي خوړل یو کال مې د خربوزو پوستکي خوړلي دي که رښتیا ووایه د کیلو پوستکي څوک نه خوري که چا وخوړل لیونی به خېټه کې به دې تت کړي دې سړي ته چې دا نه وې چې د علم څومره دی د قیمت یې څومره دی تا کال پوستکي خوړل اولئک آبائی فجینی بمثلهم اذا ما جمعتنا یا جمعتنا یا جریر المجامع اے جریرہ دا زمونږ مشران دو که مقابلې کولی شي د خپل خاندان د داسې مشران پېښ کړه چې مثال یې راته ووایه چې کله مجمعي جوړې شي داسې مجمعي کې موږ ته مثال ووایه د کم دین خلکه د کم قوم خلکه داسې کارونه په سختۍ او په داسې سختۍ علم حاصل که خدای پاک دې دغه قربانیانې زموږ هم نصیب وګرځوي خدای د هغې دغه اعمال قبول کړي والله دې الله زموږ او ستاسو هم قبول وګرځوي خدای دې په خپل دین باندې عاملین وګرځوي وصلی الله تعالی علی خیر